دا خبره ما په دې جمعه باندې په دې غرض باندې وکړل او ډېر لوی تمهید مې کېښودو چې تاسو به خبرې شوي د نن نه 3-4 ورځې وړاندې په سوات کې یو مدرسه ده خوازاخیله چالیار یو ځای دی او په هغې کې یو مدرسه وه او رهایشي مدرسه وه په دې کې د دیر او د سوات او د یو ځای بل ځای طالبان او دغه کوستان او طالبان او د کالام طالبان په هغې کې وو سبقونه به کې ویل نو بله ورځې هلته یو ناخوشګوار واقعه راغلی ده او هغه ناخوشګوار واقعه دا وه چې په هغه مدرسه کې 2 قاریان مولیان صاحبان دي او یو ماشوم دی هغه به غیرحاضري به کړي اخوا الله خبر دی چې نور به دې کې څه شي دي غیب او علم موږ څه نشته هغه ماشوم به غیرحاضري کړي بل څه وایلیشن به کړي د هغوی د رولز مطابق هغه ماشوم چې کله راغلی دی نو اول په یو قاري صاحب راښودی دي چې هغه ستړی شوی دی بل پې شروع کړی ده چې هغه ستړی شوی دی نو بیا بل کس ته لخته ورکړې ده او دومره وهلی دی دومره ټکولی دی چې د هغه لاس هم کار پرېښی دی او د هغه خپو هم کار پرېښی دی د هغه اعصاب هم کار پرېښی دی او بیا چې یو ماشوم په غېږ کې راغستی دی وایي زما په دې غېږ کې 2-3 ساګانې راغلې نن سبا کوم سچویشن دی نن سبا د هفته 2 وشول نو هلته چې کوم اسپتالونه دي اسپتال ته چې کله مریض راشي 24 ګنټو نه زیات په اسپتال کې نه ساتي وایي زموږ څه دوايي نشته دی څومره بیماران دي بیماران څوک دي د غذایي قلت شکار دي د هغوی غوښې ختمې شولې د هغوی په بدن کې وینه ختمه شوله د اډوکو ډانچې پاتې شولې تاسو نن راوالئ دا ویډیوز وګورئ تاسو غزه او فلسطین سرچ کوئ نو هلته چې تا لکم په اسپتال کې ویډیوز کاري بس د اډوکو ډانچې به تا ته په نظر باندې راځي د هغوی غوښې نشته خوراک نشته دوایي نشته دی مکمل طور باندې هر طرف نه داسې ګیر دي قیامت کې به الله له موږ څه جواب ورکوو دا مصر والا خاص کر مصریان وې مصریان چې تاسو به الله له څه جواب ورکوو چې تاسو په دې ګاونډ کې هغه د لوږې د لاسه خلک مړه کېدل دا د اردن د شاهان او دا بدماشان دي به الله له څه جواب ورکوي او دا د سعودي عرب د شاهان دي به الله له څه جواب ورکوي په یو پروګرام موږ د سعودیانو باره کې اورېدلی دي چې هغوی سخی حلال کړي او ګډ حلال کړي نو هغوی ته غوښه نه خوري ټول سخی او ټول ګډې د وریجو د پاسه ښودلی دی 15 کسان یو ګډ ته ناست دی په دې یو ګډ باندې هلته کې 100 کسان مړېږي دا تنظام تاسو ولې نه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر قابل احترام مسلمانانو ورونو نن زمان د جمعې د خطبې چې کوم عنوان دی او کوم موضوع ده نو هغه د دینی مدرسو مقام او د هغې دایره کار او دایره اختیار مقام یې څومره دی او د هغې د کار چې کومه دایره ده د هغوی اختیار څومره دی هغوی له څه کول پکار دي دا نن زمونږ د دې جمعې د ورځې موضوع د الله رب العالمین دې ماله د بیان او بیا موږ له د هغې مطابق د تیاری او د عمل توفیق راکړي په دې خبره کې هېڅ شک نشته دی چې علم دنیا ته د انسان سره یو ځای راغلی دی الله رب العالمین چې څنګه انسان پیدا کو او دنیا ته کله راولېږو نو دا هغه سره علم را لېږلی دی تعلیم ایجوکیشن د یو سره یو ځای را لېږلی دی حضرت سیدنا آدم علیه السلام په بنی نوع انسانیت کې د ټول لومبی انسان دی او چې آدم علیه السلام کله دنیا ته تشریف راوړو الله رب العالمین راولېږو نو دنیا ته د رالېږلو نه مخکې الله فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها الله رب العالمین آدم علیه السلام ته د ډېرو څیزونو نومونه وښودل ډېر لوی علوم یې وله ورکړل نو دې دنیا ته چې کوم لومبی انسان راغلی دی نو دا انسان یو ایجوکیټډ او تعلیم یافته او یو معلم او یو عالم انسان دنیا ته راغلی دی د دنیا آغاز
د جهالت نه او د جاهلیت نه دی شوی، بلکې د دنیا آغاز د تهذیب نه، د دنیا آغاز د انسانیت نه او د دنیا آغاز د علم او د تعلیم نه شوی دی. او په سورۃ الرحمن کې الله رب العالمین فرمای الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چې الله رب العالمین کله انسان پیدا کو خلق الانسان، انسان نه سیدنا آدم مراد دی. چې کله الله رب العالمین انسان پیدا کو نو علمه البیان، د بیان چله او تو خودو، د بیان تعلیم ول ورکو. لہذا لومبه انسان چې دنیا ته کله راغلی تعلیم یافته راغلی دی، په دې وجبانه د دین معلومیږي چې علم او تعلیم او معرفت او ادراک او دا څومره لوی اهمیت لري په اسلام کې. په دې وجبانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې آغا نبی شو، نبوت ورته میلاو شو، وحی ورته کله راتل شروع شول، نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وحی د اشاعت د لپاره او د وحی د تعلیم د لپاره مستقل یو اداره کولاو کړله. مکه معظمه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول سلور کاله خفیه دعوت دی، نو بده کې خو نبی علیہ السلام کولاو دعوت چر نه شو ورکولې. او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویم سټپ د دعوت واغستو، کله نبی علیہ السلام علانیتن کله دعوت ورکول شروع کړل او خلک مسلمانان کېدل ورو. په مکه معظمه کې یو صحابي دی حضرت ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنہ. دا حضرت ارقم سے براول گیدو، ارقم بن ابي ارقم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خپل کور په تحفه کې ورکو، وقف یې وردا د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کور کې یو اداره، یو جامعه، یو مدرسه، یو سکول دا کلاو کی. او کم خلق چې ایمان راوړي چې هغه ته پکې د ایمانیات درس ورګي، کم وحی چې راځي چې هغه وحی ورته وایي، قران نازلېږي نو هغه ورته وایي، د قران تشریح ورته خایي. ځکه د تعلیم د لپاره دا ضروری دی چې د هغې لپاره یو خاص ځای به وي، د ونو لاندې او د چتونو لاندې او په لارو کوڅو کې او د سیند په غاړه باندې او په چمنونو کې علم نه حاصلېږي. د علم د لپاره دا خبره ضروری ده چې د هغې دپاره به د علم یو مجلس مجالس العلم، د هغې دپاره د ادارې ضرورت دی، د هغې دپاره د یو مدرسې ضرورت دی، د هغې دپاره د جامعې ضرورت دی، د هغې دپاره د یو سکول د یونیورسټۍ ضرورت دی. د دې نه بغیر نه کېږي کار، اداره به خامخا وي. او دا جومات هم کېدی شي، مدرسه هم کېدی شي، سکول هم کېدی شي، د چاکور هم کېدی شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چونکې د دې دینی مدرسې د دې جامعې اهمیت چونکې معلومه، په دې وجبانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه معظمه کې د نو مسلمین دپاره د حضرت ارقم په کور کې یو مدرسه جوړه کړله او هغې ته دار ارقم وایو، جامعه دار ارقم، مدرسه دار ارقم، دارالعلوم دار ارقم. د دار ارقم په نوم باندې یو دارالعلوم جوړ شو. خو دا مدرسه د دار ارقم دا مدرسه زمونږ د دې زمانې د مدرسو په شانتې مدرسه نه و چې دا د یو خاص مسلک او یا د یو خاص مذهب او یا د یو خاص پارټۍ او یا د یو خاص تنظیم مدرسه نه وه، بلکې دا د مسلمانانو مدرسه وه. په دې کې به صہیب د روم نه راغی او بلال د حبشو نه راغی او دارنګې سلمان د ایران نه راغی. دا راله ټول په دې مدرسه کې بغیر د رنګ او بغیر د نسل او بغیر د قوم نه په دې مدرسه کې داخل شول. او دارنګې په دې کې مختلف مسلکونه نه و، خو چې چا به په نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو دا به عقیده و چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو په دې مدرسه کې به دته داخله میلاوېدله. دا داسې مدرسه و د اسلام. په دې مدرسه کې د امیر او د غریب فرق هم نه و. په دې کې عبدالرحمن هم داخل دی، عبدالرحمن ابن عوف یو امیر ترین انسان، او په دې کې بلال او عمار او صہیب او سلمان رضی الله عنهم دا غریبانان صحابه چې د هغوی اړو کور نه و، د هغوی اړو د سر د پټولو دپاره ځایم نه و، دم په دې مدرسه کې داخله واخیستله. او په دې یو سب کې به حضرت عبدالرحمن هم ناسو، په دې کې د عثمان په شان یو امیر او مالدار سړی به هم ناستو، او دارنګې په دې کې د بلال او د سلمان او د صہیب په شان غریبانان هم په دې سب کې به مونځ کو، په دې مدرسه کې به سبق وایه.
د دې زمانه مدرسه هم نه و چې د زمانه مدرسه خو زمونږ داسې دي کنه چې کله مدرسې کولاو شي او طالب العلم کله چې دا مسلې موږ بیانو کله کله بعضی محترمین او بعضی علما له بقار مرزي دا مسلې تاسو ولې دی ول امیانو ته بیانوي بیا خو خلک زمونږ نه خبريږي دا خلک خبرول بکار دی کنه ټولې مدرسې نه وایم خدا سي مدارس ته دي چې هغه کله ته داغه د پاره ایڈمیشن فارم کله ته فیل کې او داخله فارم کله ډکه او ته داخله علي نسان بدا ته پوس کې چې ته په کوم مسلک باندې د چا په مسلکی نو که په دې مسلک کې نو ته داخله ملاويږي او که په دې بل مسلک کې ته داخله نه ملاويږي د تنظیم ته پوس بدر نه کې ته په کم تنظیم کې زما په تنظیم کې او که په دې بل تنظیم کې یا په دې فارم کې به داسې لیکلي چې ته د کم عالم نه متاثر نو کدا د بل عالم نه متاثر او چې هغه د دې عالم نه او هغه ته استاد زمون سره زین نشته داسې مدرسې نه وي داسې مدرسې نه وي بلکې دا د اسلام مدرسه وا دا د دین مدرسه و په دې کې به ټول خلک راتلل او سبق به دې کې وایي دیو جبانې زه حاملین د مدارس ته محتممین ته ناظمین ته علماء ته دا خبره کومه چې دا مدرسې مسلمانانو له کولاو کوي په دې مدرسه کې د رنگ او د نسل او د امیر او د غریب او د مسلک او د مذهب په نوم باندې چاره داخلي ما ورکوي څوک مخارج ونه دا به د مسلمانان به د تخپل مدرسې بیا وي او په دې کې بیا مشکلات به ناراضي بهر تقدیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رقم سے پکور کی مدرسه کولا ورلا بیا چې کله نبی علیہ السلام د مکی معظمه نه راغی مدینی منوره ته نو که تاسو کې څوک مدینه ته اکثر ملګری تاسو دلی سعودي عرب کې مختر کړی دی د مسجد نبوي ته چې په کوم جماعت کې د رسول الله مبارک روضه د هغه مسجد اصل نبوي جماعت دغه دی دغه بده کې د نبی علیہ السلام منبر دی په دې کې محراب دی په دې کې د مور کمره ده په دې کې د رسول الله حجره ده په دې کې د رسول الله روضه ده دا چې کله پر دروازه باندې سړی ورننه وځي تاسو چې کله د کارپټ ته وګورئ د کارپټ دوه قسم رنگونه دي په دې کې د یو کارپټ یو خاص رنگ دی او داغه د ځمکې د رسول شانې اغازه ممتاز مخکاره کیږي دا اصل کې اغازه چې دې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه جمعه په ډېر ورکوټه او دا خو ترکیانو بیا توسیع وکړه او داغه نه پس بیا د سعودي عرب د کوم مشران چې دی به نور توسیع وکړو جمعه و زمره غټ د چې مخکې اسمر مدینه وا په ټول خار باندې اوس جمعه جوړ دی دا اوس چې کوم جمعه د رسول الله ده نو باغ زمانه کې د ټول مدینه و زغه جمعه ټول مدینه باندې راحته شوې ده په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی د مسجد نبوي ته او مدینه ته نو بده ځکه او چوپال جوړ کو د کجورو د سانګونو د پانو نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله منځ کو نو د چوپړې لبراغه د سپې لبراغه او بیا به وਹੀ په قضیه کې خلکو ته خدای قرآن به په دغه ځای کې وایو حدیث به په دغه ځای کې ویل سوال لازم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بار خو جمعات وو دې خبر استاسو سوچ دی کنه جمعات خوشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې ولی خلکو د سبق نه وای دا اصل کې د دې خبره اهمیت ته اشاره ده چې د دینی علوم او د زده کړې لپاره مستقل یو ځان له اداره وي دې صبح کې په طالبان راتللو سبق به کوي او دې طالبانو ته به اصحاب الصفه ویل اصحاب الصفه د صوفي طالبان د صوفي ملګری نبی علیہ السلام بو ته طالبان نه ویل ښا شاګردان چنی منی مولیان نه اصحاب به ورته ویل لازم ملګری دی ویل په دې چوپړی کې په دې چوپړی کې چې دا کم خلک سبق وي دا زما ملګری دي اصحاب الصفه دي دا زما د چوپړی ملګری دي او الله ته څومره ګرانو بیا نو الله ته د ګرانو چې قران کریم کې د دې باقاعده الله رب العالمین تذکرہ وکړه اصحاب الصفه مستقل تذکرہ په قران کریم کې ده دا خبره خپه غور باندې واورینن قران کریم کې الله رب العالمین د صفې د طالبانو په باره کې فرمایي چې تاسو خو صدقې ورکوي تاسو زکاتونه ورکوي خامخ به ورکوي زکات به ورکوي صدقې به ورکوي نو دا بچاو چاله ورکوي مسکین له ورکوي فقیر له ورکوي قرضدار له ورکوي مجاهد له ورکوي یتیم له ورکوي د غلامانو په زادولو کې خو یو مده پکې وایي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله په دې زکات کې په دې صدقو کې دغه غریبانو حصہ وکي ګوره کم حصہ کم خلق الذين احصروا في سبيل الله هغه طالبان هغه اصحاب چې د الله په لار کې د دنیا نه کټ شوي دي د دنیا نه بندي بن احصروا في سبيل الله د الله په لار کې محصور دي علم بن کړی دی کنه علم د علم د وجه نه دکان نشي کوله ولې
اسرار په سعودي عرب کې دکان کولې شي نو زه نشم کولای او یا د بل ملګری پته مرګره کې یو غټ بزنس کولاولې شي نو ولې مولیان نشو کولای سو د خلکو خیال دسی چې دا مولیان د اسم نه دی او دا د انسانان دی او نه ولې نشي کولای ته دکان کولې شو نو مولې سم په 2 لاسونه دي 2 په خپې دي دا غم سر دي دماغ دم کولې شي زما په شان نه زه خو هغه مولا نه ما مونږ خو کمزور علم نشته خدا سي علما شته دي خاندانی خلق دی قومي خلق دی مالدار خلق دی جیداد والا دی د کلی د علاقې معتبر خلق دی دکان نه کوي بزنس نه کوي نوکری نه کوي پټه نه کوي او راغله دی او کم خلک چې هغه د زکاتونو او دارنګ د صدقو کم ډوړی مدرسو درازین او هغه خپل پولا او خپل غوخه او خپل میان او چرګان الله خوراکونه پری خو د طالبانو سبغه دسترخوان مر وسره ناس دولي په دې خلکو له پیغور کوي سوې زمونږ وظیفې مو خړلې او زکاتونه مو خړل دا زغمل ډېر ګران کار دی کله چې موږ د خلکو زمونږ په وظیفو باندې غټ شوي دا خبره زغمل آسان کار دی دا ډېر ګران کار دی ګوره خدا موږ بس غمو یې ایسته په خپل ځای تیرو وا په پښتون سره پیغور چرته برداشت کولې چې بس دا مولیان است ځان غلېږي ځان به غیرت جوړ کی مړوي وي لګیا دا ولي احسروا فی سبیل الله دا د الله په لار کې را بن شوی دکان نه کوي بزنس نه کوي نوکری نه کوي دې خلکو قدر په کار دی ګوره او بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا داسې خلک دی کنه ټول نه ویم ګوره مخکې ما خبر ورکړل ټول د دې یو لاس ګوتې یو شان دي نه دي په دې مدرسو کې داسې خماران موجود دي او داسې زناور هم پکې موجود دي حیوانات هم پکې شته دغه زه په اخر کې خبر کوم شته پکې خلک د دین په نوم باندې او د مولا په نوم باندې دکان ځان له کولاو کړی شته داسې دکانداران هم شته خو عام طور باندې چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم طریقه او نبی علیہ السلام کوم دین خودلې دي نو داغه صفت الله دې سه وکړو اداره سه خلق دی چې تعرفهم بسیماهم ته په دې خپل نه خو باندې پیژنې دغه خپل خبره کړله ها تعرفهم بسیماهم دلته د آیت چې کله بازي مولیان راشي نو هغه د آیت په تشریح باندې سم نه پويږي ور دې آیت دا مطلب دی چې تعرفهم بسیماهم دا طالبان به په خاص نه خو باندې پیژنو نه خېسدي او سپینې جامې به چولي ټوپې به پسري پټکې به والی او دا شانه کورته مرتبه چولې سپین رومیال به پسر را چولې غټ صادر به پسري کونډې به وای دا نه خده کنه ګیره به نه دا نه خنه ده تعرفهم بسیماهم دې ته نو چې د بګیره یو د بس خاص لباس وي نه د صفت د الله د پیغمبر په صحابو کې تاسو ګورئ کنه کوم په علماء دي کوم په غیر علماء دي داغي په لباس کې امتیاز نو صحابه کرامو کې کوم امام دي کوم مقتدی یو شان لباس دا خو موږ دي مولیان الله دا یو صادر عمر بسر کړه چې ګوره تاسو زمونږ نه بالکل جدا یې او مولیان هم ځان لکار کتل د دې لباس او د دې ارس بدل دي په زور باندې ځان له سبازي کارونه کتلې دي نو که بیا مولي سي پټکې نه خلک دا مولا نه پټکې نه ډېر خلک ماته مولا نه ګوره دا پټکې نه پسري زه قصدن کله پسروم کله نه پسروم زه کدا ما د دین نه ښکار کیږي چې دا به خامخ پټکې والی او خامخ بسدا کورتای دا خو په زور باندې خلکو دي مولیانو ته خاص لباس ورچول دي دا لباس دا د اسلام لباس نه دی کم لباس تا چولې شي زما چولې شم دا تاسو لباس صحیح لباس ته زا چولې شم زما لباس تاسو چولې شي د تعرفهم بسیماهم دا مطلب نه چې ګیره دا پټکې دی او ټوپې دی مسواک دی برته بس پکړې دي دا مطلب نه دی تعرفهم بسیماهم دا معنا دا چې ردی علما او خاص نه خدا پدې کې للهیت ده پدې کې خودداری ده پدې کې خدا پرستی ده پدې کې دینداری ده پدې کې د مخلوق خدا د پر رحم و کرم ده دا بردی معاشره د پاره مصلحینی دا بردی مسلمانانو مربیین وي دا بردی معاشره اصلاح کوونکی او دا چې ګوره د خیر په کار کې وته نه تعرفهم بسیماهم دا معنا ده چې دا عالم به ته ګوره د خیر په کار کې به دا پیشي دا به دورانی په کار کې نه وستل راواله او دا په وته چې کوم عالم په دې باندې پوره خطو دا عالم دی در دین عالم دی او چې کوم عالم په دې پوره نه خطو دا دنیا عالم دی بیا دا څنګه ما قرآنی کریم کې دو قسم علماء ذکر شوی دی هغه علما دي چې الله رب العالمین داغي په باره کې فرمایي چې ولذین اوتوا العلم درجات د علماء ډېر غټي مرتبه دي او په سورۃ آل عمران کې د دې علماء گواهی الله د خپل گواهی سره برابر کړی دا شهید الله انه لا اله الا الله والملائکه واولو العلم قائما بالقسط فرشتي او علماء د خپل گواهی سره برابر کړی دي او په دې سورۃ الاعراف کې دی دنیادار عالم په باره کې څه ویلي دي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث
وای داسې عالم پکې شته چې سپی دی سپی وایي که ته وله څه ورکوې هم دپسې غاپي او که نه ورکوې بیا غاپي که حمله پکې هم غاپي او چې نه حمله پې نه کوي بیا هم غاپي اور عالم د خلک وایي ګورې خبرې به نه کوې ګورې مولیانو پسې خوله به دې کږی شي نو دا خپل مولیان یادوي که بل عالم پسې څوک لګیا دی خیر دی خو ردره فرقې په عالم پسې به خبره نه کوي ګورې که ودې کړه خوله دې کږېږي خو د بل عالم به تضحیق هم کومه هتک مې هم کومه بېعزتي به هم کومه مذاق به بړاومه ځکه هغسې پردی دی نه داسې نه نو الله رب العالمین دغه عالم تشبیه د سپي سره ورکړله کمثله کمثل الکلب او په بل ځای کې الله رب العالمین د داسې بد عمل او د بې عمل عالم لکه په سواد کې دا کوم مردار چې کم کار وکړو د دې مولیانو مثال الله تعالی بیا د خر سره ورکړی دی د عالم نه دی نښې شته د ګیرې برابر دا ټوبه دا پټکی دی ما ته خو شی غلط یاد کړی که نه ما درته مخکې ویلو چې موږ نښې دې ته وایو چې دا نښې دي نه دا نښې نه دي په دې نښه باندې خو دغه د سواد د مولي صاحب پوره دی خو غټ پټ دی خو غټه ګیرې ده ټوبه دا برابر سړی دی مدرسې ده ځان ته دینداره وایي نه جي نه خو بیا هم الله فرمایي چې مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا کم کسان چې قرآن وایي او عمل پې نشته تورات ورکړی دی او عمل پې نه کوي د دې مثال د خر دی خر کمثل الحمار بس يحمل اسفارا فرق دا دی چې عام خره چې دي نو هغوی وړو وریجې پلالې او بوساړې دا څیزونه په شا کوي او دې عالم کتابونه په شا کوي دغه فرق دی یو څه کتاب دی بل سره بوس دي یو څه کتاب دی بل سره پلاله ده یو څه کتاب دی بل سره شوتل دي یو څه کتاب دی بل سره څه شی دي د هغه سره بس دا کل دي ګوتاوې ورسره دي بس دغه فرق دی نو تعرفهم بسیماهم دا معنا د خاص نښې به خاص نښې دا عالمان سم عالمان دي بیا قدر پکار دی دل عزت هم ورکول پکار دي دا زمونږ د سرونو تاجونه دي داسې علما مجلسونو کې قسم دی موږ ته په ناسته باندې ځان ښه ښکاره کېږي چې د هغوی مجلس ته لاړ شو د هغوی سره کښېنو د هغوی نه خبرې واورو د هغوی مجلس کې اثرات وي د دغې عالم شاګردۍ کې خیر برکت دی او چې تا د بد عمل او د بد نسل او د بد کردار عالم نه سبق ووایي نو هغه شاګرد یې مغه شانې بیا سل خوی نه وایي که نور یو پکې د موري بیا د مور خوی نه په دې بچي کې بیا راځي په دې وجه باندې کله یو بچی یو استاذ ته کښېنی که په سکول کې داخله په مدرسه کې داخله په کوم ځای کې هم ته داخله په جومات کې داخله او د عالم په کردار لږ نظر واچوه هسې نه د دې استاذ دا نقوش به ستا په دې بچي باندې لګي دا کردار به ستا بچي ته منتقل کېږي نو څه نه چې غلط سړي ته خپل بچی چېرته کښېننی نو تعرفهم بسیماهم دا مطلب دی چې د خاص نښې دي نو که داسې عالم دی چې هغه کلي ورانوي د امت په منځ کې افتراق جوړوي او دارنګې عالم دی قوم پرستیانې کوي عالم دی او هغه مسلک پرستیانې کوي عالم دی او فرقه پرست دی دا نشي کېدی چې سړی عالم دی او دا د فرقه پرستی دا عالم او دا د مسلک پرستی دا به عالم او دا به تنظیم پرستی دا به عالم او دا به قوم پرستی دا به عالم او دا به نسل پرستی دا به عالم او دا به زبان پرستی او دا به لسان پرستی یو قابل سړی کېدی شي لسانیاتو ماهر به د قوم ماهر به د مسلک به ماهري د مذهب به عالم به خدا د دین عالم کم از کم نه دی دا د قرآن عالم بیا نه دی نور ډیګریانې به ورسره ډېرې غټې غټې ډیګریانې به ورسره خو د دین عالم به دی چې دا به ټول امت ته یو نظر کوي یو نظر انما المؤمنون اخوة دا ټول منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک قوم من کم قوم دی خبر بیا قوم پرستی ته ځي خو قوم خو زمونږ یو قوم دی نه یو قوم دی زمونږ کم قوم دی هاشمی قوم دی زمونږ کنه د رسول الله قوم دی کنه رسول الله چې چا ایمان راوړو بس دا یو قوم دی کدا د دیر دی او کدا د سواد دی او کدا د باجوړ دی او کدا د پنجاب دی او کدا د سند دی څه خلک لګیا دي دا یو تحریک روان دی جره پنجابی هم زما ورور نه دی او سند هم زما ورور نه دی او بلوچ هم زما ورور نه دی زه دا اعلان د رسول الله د منبر نه کوم پښتون هم زما ورور دی او پنجابی هم زما ورور دی او سند هم زما ورور دی او دا بلوچ هم زما ورور دی د ګلګیت هم زما ورور دی او که هندوستانی دی مسلمان هغه زما ورور دی او په امریکا کې مسلمان هم زما ورور دی او په چین کې مسلمان زما ورور دی ولې ته به وایې چې نه دا څنګه کېدی شي زه درته ویم که نه که ته وایې چې زما ورور هغه دی چې زما په قوم کې دی زمونږ نیکه به یې وي زه ستاسو نه تپوس کوم د اجابات خلکو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم 9 ترونه دی یو پلار دی نو 10 کسان دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترونه 9 دی او پلار 10 کسان دي په دې لسو کې ابو لهب د رسول الله تر دی کنه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی ابو طالب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دی خود دی ابو طالب دی ابو لهب ته الله رب العالمین خیره کړی د نبی علیہ السلام په هر منځ کې دا خیره کوله تبت یدا ابي لهب وتب
دا خناس در ذهن لري کول غواړي. تبت یدا ابي لهب، دا ابو لهب دواړه لاسونه تباه شو، تب او دام تباه او برباد شو. ما اغنى عنه ماله ما کسب، نه مال ولا پیدا ورکړه ولا بچو پیدا ورکړه. بالبرس که چیرته په نسل باندې یو قوم جوړېدل نو د رسول الله او د ابو لهب یو نسل دی، د یو نکاح اولاد دی. هغه موږ په اسلام، هغه موږ د مسلمانانو په ورورۍ کې برادرۍ کې حسابو نه حسابو. رسول الله ته خیرې کړې دي. بالفرض که چیرته په رنګ باندې کېدل ابو لهب انتهایی ښایسته و، ځکه د عبدالله خپل نوم دی عبدالعزا. وایي د ابو لهب ورته ځکه وایي لهب ور ته وایي د ور په شان تک سور سپین ښایسته سړی و. د رنګ په بنیاد نبي علیه السلام هم ښایسته دی، په ټولو خلکو کې ښکلی نبي علیه السلام دی. ابو لهب هم ښایسته دی، خو د رنګ په لحاظ نبي علیه السلام ابو لهب ملګری کړی نه دی. که د خاندان په لحاظ باندې قوم جوړېدلی نو نبی علیه السلام ابو لهب یو خاندان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قومي نه وایي. او که د نسل په بنیاد باندې قوم جوړېدلی نو بیا به نبی علیه السلام ابو لهب د ځان سره ګرځوه، د یو بل بالکل اپوزیټ، د یو بل خلاف. خبره زمانه اوږدېږي، په دې خبر نه کوم. ما بله موضوع ده، بهر تقدیر ما د تعریفهم بسیماهم خبره کوله چې رسول الله مبارک په صوبه کې مدرسه جوړه کړې وه، خو ګورې هغه سم طالبانو، سم علماو، د دین علماو، او د هغې خاص نښې وي. او دا و چې لا یسألون الناس الحافا. دا داسې علما دي لا یسألون الناس الحافا، د خلکو نه په واز او خوله باندې سوالونه کوي چې زما سره تعاون وکړي. نه نه نه، سوال نه کوي. لا یسألون الناس نو څه مطلب دا بیا سړی به د مدرسې دپاره به چنده نه کوي، جومات دپاره به نه کوي، جهاد دپاره به نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چندې کړي دي، صحابه کرامو خو چندې باقاعده ټولې کړي دي. تبوک په غزا کې چنده ټوله شوې ده، قرآن کریم کې د هغې ذکر راغلی دی. د دې آیت بیا مقصد دا دی چې عالم به هغه عالم چې د ځان دپاره به د چا نه سوال نه کوي. یاره چې زه کور جوړوم لږ تعاون نه سره وکړي. بعضې علما عادت شوي خلکو عادت کړي داسې عالم چې کور جوړوم یاره چې زما سره لږ تعاون وکړه. نه چې نه، تعاون به د علم په وجه د چا نه غواړي. دویم نمبر دا دی چې یاره زما بچی سبق وي. بعضې علما وایي زما بچي سبق وي، څوک تعاون نه سره وکړي. چې غریبي ولې بچي باندې سبق وي، به دومره غټ تعلیمي اداره کې بل ځای کې پې ووایه. یاره د زوی واده مې دی تعاون نه سره وکړه، د لور واده مې دی تعاون نه سره وکړه، بچی بار ته لګم تعاون نه سره وکړه. یاره ته مولي صاحب نه کم از کم د ملا په جامه کې څوک خامار یې او ته ملا نه. قرآن کریم کې د عالم صفت دار چې لا یسألون الناس الحافا، د ځان دپاره به سوال نه کوي، هو د دین دپاره به سوال کوي. بیا رسول الله د ځان دپاره هېڅ شی نه دی غوښتلی، خو د دین دپاره نبي علیه الصلاة والسلام چندې کړي دي. حتی دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته راغی، جماعت ته خپل وسی حضرت حسن وسره دی، ورکوټې ماشوم دی. نو په هغه وخت کې به دلته هم که ستاسو خیال اوس دا رواج ختم شو، مخکې به خلکو د جومات ته ډوډۍ راوړله. اوس پورې به دا ماښام به خلکو ډوډۍ راوړه او د کلیوالو به وخوړله. دا رواج دا دغه مدینې د خلکو. او که ستاسو خیال د مدینې په جومات کې اوس هم ټیک ټاک ماښام خلک دا خیراتونه راوړي، خلک دا ډوډۍ خوري. دا د دې د هغه انصارو د دې د آبا و اجداد رواج و. دی به چې کله کجوري مجوري وشولې که نه، د چا به شلتالان شوي وو، د چا به مالټې شوې. تاسې خو جومات ته نه راوړي، خو هغوی به راوړل. هغوی به دا شلتالان به راوړي او دا کجوري به راوړی وي او ځوړندې کړې به وي. نو چې د چا به وس نه کېدو او دقه ځای نه به ځان له کجور وړله، ځان له به مالټې وړې، ځان له به انګور وړل. په دې جومات کې به داسې ځوړندو. غریبانو پکې حصه میلاو شول، مالدار ته میلاو شوله. په دې وجه باندې حضرت حسن چې راغی نو کجوره ځوړندو. ماشومان خو نه پوهېږي چې کم شما دپاره خوړل پکار دي، کم نه دي خوړل پکار. نو ورغې چې کله د جومات نه وتل نو کجورې راواغېستل او خولې ته یې واچوله. نبي علیه صلات وسلام چې کله وکتل چې حسن په خوله کې کجوره ده، چې حسن په خوله کې کجوره وکتل او ورمنډې کړه او د تالو کې لګو ته واچوله او دا کجوره ترې راښکله داسې. ویل توکه اما علمت انا لا ناکل صدقه، تا ته پته نشته موږ چې خیراتونه موږ نه خورو. خیراتون دپاره الله موږ نه پیدا کړي. په کور کې به خپل خوراک وکړي او د خیرات خوراکونه منع کړي. بنو هاشم خاندان دومره عظیم خلک دی، دی به خیراتونه نه خوري. نبي علیه صلات وسلام یو کجوره د چانو نه اخېستله، یو کجوره. سلمان فارسي ورځې داسې تحفه راوړې وه د امتحان دپاره، پاک مسلمان نه و. رسول الله ته ویل دا قبول کا، ویل دا څه شی دی؟ ویل دا صدقه. د نبي علیه السلام صحابو ته ور واچولو، وایي دا کجورې وخورئ. یو نوڼۍ یې ترې وانه اخېسته، یو چواره یې ترې وانه اخېستله.
رسول الله چندې مندې ځان نه کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیراتونه ځان نه وړل. او چې ګره د تبوک غزا وا په جمعات کې پاسې د خلکو شابه کې راشه یو چند راوړی. شابه کې چند راوړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد لپاره به چند کړي وا. بهر تقدیر دا مې خبره کوله چې دینی مدارس او دارنګي دینی تربیتګاهونه او درسګاهونه ما سګړی نشته ټیم پرو ما تی نیم بیا اعلان کوي سره تکله پاسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه معظمه کې هم د ارقم سے پکور کې مدرسه وا او چې کله بیا راغی مدینه ته مدینه کې مدرسه کولا او کدی نه معلومیږي د ځکندو چې دینی مدارس او د زمنګ بنیادی ضرورت ده. بنیادی ضرورت ده. دا خبره ما په دې جمعه باندې په دې غرض باندې وکړل او ډېر لوی تمهید مې کې خودو چې تاسو به خبر شوي د نن 3 ورځې وړاندې په سواد کې یو مدرسه ده خوازاخیله چالیار یو ځای دی او په هغې کې یو مدرسه وه او رهایشي مدرسه وه. په دې کې د دیر او د سوات او د یو ځای بل ځای طالبان او دغه کوستان او طالبان او د کالام طالبان په هغې کې وو سبقونه به کې ویل. نو بله ورځې هلته یو ناخوشګوار واقعه راغلی ده او هغه ناخوشګوار واقعه دا وه چې په هغه مدرسه کې 2 قاریان مولیان صاحبان دي او یو ماشوم دی هغه به غیر حاضري به کړي. اخوا الله خبر دی چې نور به دې کسی شي دي غیب علم موږ څه نشته. هغه ماشوم به غیر حاضري کړي بل څه وایلیشن به کړي د هغوی د رولز مطابق. هغه ماشوم چې کله راغلی دی نو اول په یو قاري صاحب راښودی دي چې هغه ستړی شوی دی بل پې شروع کړی ده چې هغه ستړی شوی دی نو بیا بل کس ته لخته ورکړې ده او دومره وهلی دی دومره ټکولی دی چې د هغه لاس هم کار پرېښی دی او د هغه خپو هم کار پرېښی دی د هغه اعصاب هم کار پرېښی دی او بیا چې یو ماشوم په غېږ کې راغستی دی وایي زما په دې غېږ کې 2-3 ساګانې راښکلي او سا یې ورکړل ایسته. د دې په باره کې بس موږ څه ویلی شو خو انا لله و انا الیه راجعون ویلی شو او دا خبره به کوو چې د دې نه بل غټ ظلم زما په خیال باندې په انسانیت کې نشي کېدلی. یعنې زه یو مرغۍ نه د مرغۍ که نه بلبرس که سړی د ښکار دپاره ولي خو دا به ټیک کاري خو که د خپل شوق دپاره مرغۍ ولي دا هم ظلم او زیاتی دی. که یو سړی د غوښې دپاره او د ځان د مړښ دپاره سالویر لالی خو دا ښه خبره ده واده دی خو کاسې شوق دی چې زه بس بنډارې کوم او بس څاروي حلالوم دا هم زیاتی کوي چې جایې کې بیا انسان او هغه انسان چې بیا ماشوم دی نابالغ دی او بیا هغه ماشوم چې هغه راغلی دی تعلیم کوي او بیا تعلیم علم کوي بیا د دین علم کوي بیا قرآن یادوي او بیا د هغه سره داسې ظلم او زیاتی کول د دې نه بل غټ صفاتیت او د دې نه بل غټ حیوانیت او د دې نه بل غټه درندګي ما ته کم از کم نه معلومه دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم دی. او بیا د هغې نه وروسته د هغه نیکه او د هغه پلار چې کوم انټرویو وکړله پاکې څه نور انکشافات دي خو ډېره غټه بد اخلاقي ده خو بیا پکې یعنې مورلي او اخلاقي طور باندې برایانې په هغې کې راووتلې. نو زه دا خبره کوم عزتمندو چې دې ته مدرسه نه ویل دا مدرسه نه ده او دا قاري نه دی دا عالم نه دی دا د مدرسې په نوم باندې دوکان دی دا د قاري په نوم باندې حیوان دی او دا د ملا په نوم باندې یو درنده راغلی دی او خلک ورته مولیان قاریان وایي او وایي چې موږ د دین خدمت کوو دا د دین خدمت نه دی. ماشوم وهل او زه دا خبره کلاو کومه دا کم قاریان صاحبان په مدرسو کې چې استادان دي هغوی ته هم دا خبره کومه او د هغې نه مخکې به زه یو تاسو ته یو لطیفه غونې وکړمه. یو ملګری و زموږ سره په کالج کې نو داسې ملګري ناستو د بلډ پریشر خبره و چاره ستا بي پي شته او که نشته ستا بلډ پریشر شته او که نشته نو هغه ملګري وخندل و یاره وایي زما بلډ پریشر دی خو ناشنا غونې دی. ویل څنګه وی چې کله داسې غریب شان سړی زما بلډ پریشر ورته خیږي خو مالدار سړی ته زما بلډ پریشر نه خیږي. بیا حقیقت کې یو عجیبه غونې خبره ده که نه چې کله غریب سړی دی موږ ته بي پي های شي خو مالدار سړی هغه ته زمونږ بي پي نه های کېږي. نو دا قاري صاحب چې کله په اسلام آباد کې په بنګله کې ټیوشن کوي که نه د سیټ په بنګله کې یاره دا پټۍ باندې ټیوشن نه ځي او سایکل یې رنګ کړی دی او ځان یې عطر مطر لګولی دي اول ته د دې سیټ او د دې افسر د بچو ته داسې په تحیات باندې ناست دی برابر پټۍ باندې ځي پټۍ باندې راوځي او ماشوم وال خو څه کوي ماشوم له د ځان نه ورسره بازار نه وله کله جوس اخیستي کله ټاپیان یې اخیستي د سیټ بچي د سبق په یما نو هغه ځای کې خو ستا بلډ پریشر نه های کېږي. قاري صاحب یا چې چېرته داسې یې که نه په یو پرایویټ سکول کې یا په پرایویټ کالج کې چې کله یو سړی ټیچینګ کوي هغه بیا لخته په لاس کې راغستی شي نشي راغستی وایي که لختې مې راواغسته دا پرنسپل دا ډاکټر ما د سکول نه وباسي د کالج نه مې وباسي د سیټ په بنګله کې چې ټیوشن کوي نو لخته نه رالی بي پي د نه های کېږي او چې کله په پرایویټ کالج کې او په پرایویټ سکول کې کله ته ټیچینګ کوي نو هلته هم لخته نه رالی
ځکه په دې کې ستا د تنخوا مسله ده او که څوک دې ووهو نو هغه پلاران دې هم نه پرېږدي او دا پرنسپل دې هم نه پرېږدي تا راوباسي. او نن سبا د آنلاین ټیچینګ زمانه ده. دا آنلاین ټیچینګونه چې سړی کله په امریکا کې ستا سټوډنټ دی او په ناروې کې دی او په فرانس کې دی او ته ورته الف با تا سا وې انګریزي هم دې ورله یاده کړې ده عربي هم دې ورله یاده کړې ده او ډېر په احترام باندې د هغه هینډسپرانې په وخت کې ښودي او کمپیوټر ته لیپټاپ ته مخامخ ناست دی او ډېر په عجیب طریقو په مختلف میتډز باندې هغه ته سبق وې هغه ته قارېدی نه شي که قار شوې یو دم دې بلاک کوي او بیا ستا نو سبق نه ویل ته ستا بلډ پرېشر نه هایي کېږي. خو چې کله دیني مدرسه ده او د خلکو په چندو باندې چلیږي د خلکو په زکاتونو باندې چلیږي غریب سړی دله راغلی دی دا راته پته ده چې مالدار سړی په بچي باندې سبق نه وایي نو هغه ته ستا بلډ پرېشر هم هایي کېږي او ستا خواته یو طرف ته شین پیپ پروت دی او بل طرف ته تور پیپ پروت دی او کله په یو پیپ باندې هلک وه او کله په بل پیپ باندې هلک وه. دا کوم انسانیت دی؟ او په بعضې مدرسو کې زه کل کر دا خبره کوم که څوک ځان ته داسې عالمان وي دا ډو عالم نشي کېدی. په دې کراچۍ کې مونږ والته به ورته ویل اس خبیث کو لمبا کر دو مونږ چې لمبا کر دو بس ته وایي لمبا کول به دا و چې هلک به پاستر کو یو به خپې ونیولې بل به لاس ونیول او قاریب ورته لګېدل او که شپېته تختي ووایو او که 50 تختي ووهو وایي دا وایي دې نه بغیر حفظ نه کېږي. نو په اسلام آباد کې کېږي په لاهور کې کېږي په کراچۍ کې په غټو مدرسو کې کېږي کم کې چې د سیټانو بجې سبق وایي او زما او سره دیر او سواته باجوړ مدرسه کې بغیر د سټیک نه بغیر د لخت نه سبق نه ویلی کېږي. دا دوهره معیار دا غلط کار دی. لہذا داسې قاریانو صاحبانو له تربیت ورکول پکار دي. او زه محتممانو هم دا پیغام ورکوم چې که تاسو حقیقت کې د دین خدمت کول غواړئ نو 200-300 طالبان مه ساتئ که نه ولې 300 طالبان او 500 طالبان ساتئ چې په یو جماعت کې چندې ورلکې په بل جماعت کې چندې کې او سعودي عرب تم ځې او دوبۍ تم ځې کراچۍ تم ځې او پنجاب تم ځې د دې په ځای باندې داسې کار وکړه چې 10 استادان مه ساته 10 کسان ساته 10 کسان 15 کسان یو استاد ول ونیسه هغه شپږو کسان له چې 1500 روپۍ ورکې هغه 50000 دی استاد له ورکه کور ولا جوړ کړه بچي به مو سره او په دې مدرسه کې به بچو ته سبق وایي نو بد اخلاقي به هم نه کوي وال به هم نه کوي او ته به صحیح د دین خدمت به وکړې ستا په سر باندې او بیا بوج نه راځي نو داسې خدمت ولې نه کوې. مونږ خو وایو چې مدرسه کې زما طالبان ډېرې خلک وو چې پلانې مدرسه باندې ډېر طالبان پکې دي دومره غټه مدرسې جوړه کړې ده دومره ډېر طالبان پکې دي یو طرف ته مونږ دې مدرسو ته پس کېږو او بیا بل طرف په دې کې دا مسلې راځي. او بله خبره دا ده چې محتممان صاحبان دا چې کله تاسو قاریان اخلئ او یا مولیان علما په مدرسو کې اخلئ لږ د هغوی اخلاقي معیار هم چیک کوئ لږ د هغه اخلاقي معیار دغه بیکګراونډ دغه پاس دغه ماضي ګوره چې د مدرسه کې څنګه سبق ویلی دی دا مه ګوره چې دا په کومه تنخوا زما سره درس کوي نو دا راوله نه ګوره ورته چې کم تربیت شوی دی عالم دی صحیح قاری دی او د هغه څه تدریب شوی دی تدریب المعلمین یې کړی دی هغه له تا یو خاص تربیت ورکړی دی بیا به دا استاذي او بالفرض که دا ټریننګ موږ نه ورکوو او محض طالبان هم زیاتول مولیان هم زیاتول بیا به د سواد د مدرسې په شانې او بیا د یو ځای د بل ځای مدرسو په شانې کیسونه به راځي یو خبره. خو دویم ځل او دویم طرف ته عزتمندو زه بله خبره کوم هغه دا ده چې مونږ الحمدلله دغه مدرسه د مونږ د مدرسو مالکان یو مدرسه کې درسونه مونږ کوو محتممان هم یو مونږ دغې مدرسې حمایت الحمدلله دا په دې پاکستان کې تقریبا 10 مذهبي بورډونه دي 10 تدریسي او تعلیمي بورډونه دي 15 مخکې او 15 اوس زیات شوي دي پکې د دې 15 مدارس والا بلکې دا مدرسه چې د کوم بورډ سره رجسټرډ ده د وحدت المدارس سره هغوی هم باقاعده وویل چې دې غلط کار کړی دغه مدرسه هغه بورډ والا وحدت المدارس چې کوم بورډ دی هغوی باقاعده اعلان وکړو چې دې مدرسې ولا زیاتی کړی دې له سزا ورکوي خپل بورډ هغوی د سزا مطالبه وکړله رابطة المدارس مطالبه وکړله وفاق المدارس مطالبه وکړله تنظیم المدارس مطالبه وکړله کوم چې د دینی مدرسو تعلیمي بورډونه دي هغه ټول بورډونو متفقه اعلامیه جاری کړله چې دا کار غلط شوی دی. یاره نور تاسو څه غواړئ د دې هر څه باوجود چې ټول علماو په دې باندې باقاعده مذمت وکړو د دې مخالفت یې وکړو مدرسو بورډونو د هغې مذمت وکړو د دې مخالفت یې وکړو لیکن زمنګ په دې معاشره کې بعضی لیبرل مایندډ خلک چې هغه مدر پدر آزاد خلک دی او هغوی په اصل کې د علم او د دین دشمنان دي هغوی ته یو موقع میلاو شوله او هغوی یو توپانې بدتمیزي برپا کړو په دې سوشل میډیا باندې چې دا مدرسې بندې کوي او دا جماعتونه بند کوي او دا علما او طالبان او دا مولیان قاریان د مدرسو نه وباسئ او دې مدرسو ته تالې واچوئ ولې وایي دا د بدعملۍ اړې دي وایي داسې قسمه پوسټونه ما ته د بعضو شاګردان راولېږل والله دا زړه په هغې د خلکو دردېږي بعضې خلک موږ پېژنو
او داغه د پوسټ سکرین شاټ اغسته یو ماته را لګل چې ګوره دا خو زم ملګری دی او دا خو ډېر پوه انسان دی مدرسو باره کې دا ویلي دي علماو باره کې دا ویلي دي یو ډېر نږدې ملګری و په یو ګروپ کې چېرته میسج کړی نو هغه ګروپ نه ماته یو کس میسج راولېږو هغه الفاظ قسم دی که هغه د اورېدو مالکه نن نه پس دې ملګري ما ته مولي صاحب وایي زه به ورته وایم چې ګوره ما ته مولي صاحب نه وایي تا چې کوم الفاظ ویلي دي نو ما ته مخامخ ولې مولي صاحب وایي داسې درد والا او کرب والا میسجونه په دې ګروپونو کې او په دې سوشل میډیا باندې نو په دې خبره ځان پوهې کې زه نه یم الحمدلله په دې خبرې زه مخالف یم چېرې په کالج کې یو غلط کار وشي نو مدرسو والا پسې لګیا دي چې ګوره کالج بندول پکار دي او یونیورسټي بندول پکار دي او دا استادان داسې دي او دا پروفیسران داسې دي که مدرسو والا دا خبره کې دا هم غلط کوي او که مدرسه کې یو غلط کیس راغی او بیا کالج والا یونیورسټي والا او عام خلک بالفرض که دا آواز کوي او دغه هم غلط کوي خو زه یو خبره کوم د ګیلې په طور باندې ولې دا غلط کارونه که دا اخلاقي برایي دي او که دا چېرته څوک جنسي تشدد د چا سره وکړي یا جسماني تشدد وکړي ولې په دې معاشره کې دا کارونه نشته دی ستاسو تپوس کوم څوک نشته نو چې په دې معاشره کې دا کارونه شته ولې په دې ورکشاپونو کې نشته دا کارونه دا کم چې د ګاډو د ورکشاپونه دي په دې کې دا ماشومان بچي تاسو لیږلي دي که نه دا استادان څنګه سلوک سره کوي ولې موږ دې اړو ته نه ځو موږ دې شبو ته نه ځو دا استاد د خپل بچي ته او د شاګرد د انسان په نظر باندې ګوري دغه کپړو ته وګوره دغه لباس ته ګوره په دې ګرمۍ یخنۍ کې هغه څنګه وخت لري موږ په دې ولې نظر نه دی دا ولې بچی د چا نه دی سو هلته ظلم نشته او ولې په هغه سن کې چې هغه یو زمیندار چېرته د چا اوښ راغلی او د چا پټي ته د اوښ نخپه نه وه کټ کړې ولې دا تاریخ موږ ته نه دی معلوم او موږ ته هغه د بینکونو افسران او دارنګې د ادارو مشران نه دي معلوم چې هغې کې یو نوکر معمولي غلطي وکړي او هغې بیا دومره واله دی هغه په اسلام آباد کې د چا فارم هاوس ته د چا غوا تللی وه که نه څه ورسره کړي وو اعظم سواتي و که څوک و د باجوړ د ملګري سره څه کړي وو د هغه څاروی یعنې غوا و که غوی د چا فصل له تللی دی او هغې دومره والی دی دومره چې هغه سترګې ول سره کړی دا ولې دا کارونه هلته نه کېږي و دې په دې کالجونو کې نه کېږي په دې یونیورسټو کې نه کېږي دا کارونه موږ به څه وایو چې دا ورکشاپ هم بند کوي دا پټي هم بند کوي دا کالج هم بند کوي دا یونیورسټي هم بند نه کوي او که څوک دا مطالبه کوي نو دا به د انسانیت مطالبه وي دا به غلط کار کوي که څوک دا وي ځکه ټول ورکشاپونه یو شانتې نه دي ټول استادان یو شانتې نه دي ټول پروفیسران هم یو شانتې نه دي ټول ډاکټران هم یو شانتې نه دي نو چې دا هر څه یو شانتې نه دي نو تاسو ته دا دومره کمزوري د علما ولې ښکاره کېږي دا مدرسې ته داسې کمزوري ولې ښکاره کېږي چې داسې د خپل زړه بړاس په دې باندې وباسي چې دا مدرسې هم بندول پکار دي او دا علما ټول 2 نمبر دي او دا ټول داسې دي ټول بد اخلاق دي نه جنسي نه دي یو خبره صرف واورئ که نور څوک هر څنګه دي خو چې کم از کم زما د جماعت د مقتدیان په دې خبره باندې زه په تاسو ډېر خفه کېږم حقیقت دا دی قسم دی د جمعې په دې ورځ باندې زما دومره ډېر کارونه یي که نه څنګه چې ستاسو کارونه یي او زما سره ستاسو غم دی او زما د سره محبت دی او چې کله په زړه کې ماته یو خبره صحیح ښکاري زه درته کومه او ما ته پته کله سختې سختې م زه وایم او تاسې اورئ برداشت کوئ خو د هغې وجه دا دا خبره زما د زړه نه نو په تاسو بده شاید نه لګي دا خبره درته کومه عزتمندو خاص کر تاسو ته وایم چې امام مالک رحمه الله یو قول دی او هغه خبره ګوره یاد ساتئ مخکې ما د علماو تقسیم تاسو ته وکړو وایي لحوم العلماء مسمومة من شمها مرضا یاد ساتئ ګورئ وای د علماو دا غوښې زهر آلود دي د علماو په دې غوښو کې زهر دي من شمها مرضا چا چې بوی کړی ده دا بیمار شوی دی دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې دا علما چې دي که په دې پسې بالبرس ته داسې خبرې کې چې توهین یې کې حتی کې تضحیک یې کې بل څه وجه نه ده هسې د ده ستا دشمني ده نو امام مالک رحم الله فرمایي ګورې دا غوښې زهر دي او چې دې ته د لاس نږدې کو د ده په عزت دې کله لاس واچو ته و بیماری کې ګورې ستا په کور کې مشکل به راځي ګورې او زما مشاهده داسې قسمه خلک اکثر د کور کې په یو شرم باندې اکثر وشرمېږي دته بیا داسې قسم مشکلات راشي چې دا په علاقه کې بدنام شي ګورې زما دا خبره تاسو اورېدله او ماښام چې لاړ شئ او ماښام کله تاسو په ګډ کې سم لازمه په دې خبره سوچ وکئ چا چې داسې کارونه کړي په دې خپل کلي کې سوچ وکئ دا به ټیک ټاک به شرمېدلي او الله تعالی په مصیبت کې اخته کړي ګورې په دې وجه باندې کم از کم چې تاسو داسې اهل علم نه ټارګېټ کوئ او که یو عالم دی لکه ما هم په دې سوات دا کس یاد کو که نه تا ته داسې د انده ښکاره شو کل کر دغه مخالفت وکړه که دا ما وکړو په دې جومات کې پاسه کوې دا ردي امامتۍ حقدار نه دی بالفرض که په ما کې تا ته غلطي نه ده معلوم اصل دین هته کې نو خپل آخرت مه بربادوئ خپل دنیا مه بربادوئ او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې الله وایي چې بعزتي و جلالي زما دې په خپل عزت په خپل جلال باندې قسمي دا خبره الله کوي زما دې په خپل عزت په خپل جلال باندې قسمي انی لانصر المظلوم ولو بعد حین
ګوره زه خامخه د مظلوم مدد کوم اگر چې کله پکې ډېر ټایم تېر شي نو ستا نه به ونه وځي ستا د بچو نه به وځي بیا د نسو نه به دې وځي او ما دا خبره اورېدلې ده د یعقوب علیه صلات وسلام په تعلیماتو کې ده چې کله کله خیرې 200 کاله پس اثر کوي ګورې 200 کاله پس 9 پیړۍ ته خیرې رسېږي نو خپل خاندانونه خپل بچي خپل نسل دا مه بربادوئ. یو منټ خبره صرف کوم هغه دا ده پرون ما یو ډېر دلسوز یو منظر ما کتلی دی نو د هغې وضاحت کومه. تاسو خو دا اندازه ده چې غزه کې فلسطین کې کوم صورتحال روان دی اردن دی او که مصر دی کوم چې د هغوی باډر یې اوسه لګېدلي دي هغه باډر یې هغوی مکمل سیل کړي دي بند دي. پرون ما د مصر د باډر یو ویډیو وکتله د مصر باډر دی یو طرف ته دا غټ غټ تارونه لګېدلي دي جال لګېدلی او دلته ښکلي ښکلي ګاډي او خلک ګرځي مزیدار او بل طرف ته په ټنټونو کې دا فلسطینیان په منځ کې 15 غزه فرق دی 15 غزه فلسطینیان په هغه ځای کې دي او هغوی په دې سخته ګرمۍ کې تاسو ته پته فلسطین کې پوړي کې باران نه کېږي دلته پوړي کې باران هلته هغوی موسم داسې دی پوړي کې باران نه وي په ژمي کې صرف باران کېږي په دې بلاد الشام کې او دې سخته ګرمۍ کې هغوی پراته دي او دا باډر ورته نه کولاوي چې دی خو راواوړي یو دی په سم ځای کې پاتې شي. نن څلور طرف ته هلته حصار دی او د بار نه خوراک دننه نه ځي که چېرته سټرک مک د دې اسرائیلو د امریکنیانو چېرته کې مساعدې او د هغوی چېرته امداد دننه لاړ شي او دا خلک تاسو به ګورئ ویډیوز دا خلک چې راشي د پاسه پې شلینګ وکړي د پاسه پې ډزې وکړي چې ګورئ 80 کسان شهیدان شو 100 کسان شهیدان شو. یو طرف ته پې غذایي قلت دی او بل طرف ته چې کله ولا مواد ورکړي او هغوی راشي بې یې ولي په هغې شهیدان کېږي. ظلم دی بربریت دی. او تاسو وکتل چې نن سبا کوم سچویشن دی نن سبا د هفته 2 وشول نو هلته چې کوم اسپتالونه دي اسپتال ته چې کله مریض راشي 24 ګنټو نه زیات په اسپتال کې نه ساتي وایي زموږ څه دوايي نشته دی. څومره بیماران دي بیماران څوک دي د غذایي قلت شکار دي د هغوی غوښې ختمې شولې د هغوی په بدن کې وینه ختمه شوله د اډوکو ډانچې پاتې شولې. تاسو نن راوالئ دا ویډیوز وګورئ تاسو غزه او فلسطین سرچ کوئ نو هلته چې تا لکم په اسپتال کې ویډیوز کاري بس د اډوکو ډانچې به تا ته په نظر باندې راځي د هغوی غوښې نشته خوراک نشته دوايي نشته دی مکمل طور باندې هر طرف نه داسې ګیر دي. قیامت کې به الله له موږ څه جواب ورکوو. دا مصر والا خاص کر مصریان وې مصریان چې تاسو به الله له څه جواب ورکوو چې تاسو په دې ګاونډ کې هغه د لوږې د لاسه خلک مړه کېدل دا د اردن د شاهان او دا بدماشان دي به الله له څه جواب ورکوي او دا د سعودي عرب د شاهان دي به الله له څه جواب ورکوي. په یو پروګرام موږ د سعودیانو باره کې اورېدلی دي چې هغوی سخی حلال کړي او ګډ حلال کړي نو هغوی ته غوښه نه خوري ټول سخی او ټول ګډې د وریجو د پاسه ښودلی دی 15 کسان یو ګډ ته ناست دی په دې یو ګډ باندې هلته کې 100 کسان مړېږي دا انتظام تاسو ولې نه کوئ. په خپلو عیاشو کې ملوث دي که سعودي عرب دی که دوبۍ ده که دا خلیج ملکونه دي که مصر دی که اردن دی هغوی ټول باډر سیل کړي دي او دا غریبانان د لوږې د لاسه مړه شو. قیامت کې چې الله وایي که نه بني آدم ته وایي چې ای بني آدمه زه بیمار وم تا زما تپوس نه و کړی زه وږی وم تا مال ډوډۍ نه و راکړې ابو چې الله تعالی ته خو نه بیمارېږې ته خو احکم الحاکمین رب العالمین ته څنګه بیمار شوې وایي زما بنده بیمار و ته یې تپوس نه دی کړی زه وږی وم تا ډوډۍ نه و راکړې الله تعالی ته خو نه وږی کېږي وایي زما بندګان وږي تا ډوډۍ نه ورکوله ورله. نن په غزه کې دا په لکونو په تعداد کې خلک وږي دي په میاشتو میاشتو هغوی خوراکونه ونه کړل په میاشتو میاشت ډوډۍ هغوی نه ولیدله. بل ورځ یو صحابي و موټرسایکل ورسره دی وایي دا موټرسایکل په یو ډوډۍ باندې خرڅوم یو ډوډۍ په 100 روپۍ په دې ملګری کې ډوډۍ ده وایي دا موټرسایکل په دې باندې ورکوم ځکه کور کې ډوډۍ نشته دا صورتحال دی. پرون یو کس دی په مصر کې شته خلک زمریان شته په مصر کې یو ځوان دی او هغه د پیپسیانو او دا د سپرایټ او دا د کوک دا بوتلې راوړي دي او په دې کې دننه وړه اچولي دي وړو کجورې پکې اچولي وریجو پکې اچولي په دې کې به څومره راشي او دا ډېرې بوتلې راغستې دي او دا بوتلې د کوم چې هلته د مصر کوم دریاب دی بحر قلزم دی بحر هند کوم د هغوی کوم دریاب بحر قلزم دی غالبا د هغې په غاړه باندې ناست دی او دا بوتلې هغه سمندر ته راچولي وی الله تعالی کم الله چې په دې سمندر کې موسی علیه السلام د فرعون کور ته رسولی او کم سمندر چې حضرت نوح علیه السلام سره په اوبو کې په کشتۍ کې بچ کړی الله دا ته ما تعاون زما لږ وس کېږي دا د غزې مسلمانانو ته ورسوه چې د هغوی په لاس باندې ورشي نن په دې طریقه باندې غزې ته خوراک رسېږي. عزتمندو په دې وجه باندې په خپل مال کې د غزې د خلکو سره مدد وکړي او ډېر خلک دي مختلف تنظیمونه پیسې لیږي. بله ورځ د دې مشتاق صاحب او د دې چې کوم کور والا ده هغوی یو تنظیم جوړ کړی دی نو هغوی براه راست باقاعده پیسې هغه ځای ته براه راست لیږي د هغوی اکاونټونه باقاعده شته دی په د سوشل میډیا باندې دي په چا چې ستاسو اعتماد کېږي ورې زه دا خبره کومه او دا خبره ما ته خاص کر دا 2-3 هفتې چې وشوې
زما دا عقیده ده ګوره قیامت کې به الله تعالی ګوره موږ نه معاف کوي حقیقت درته هم ګوره موږ نه معاف کوي قیامت په ورځ باندې که زمونږ دا په دې کورونو کې پراخه خوراکونه کوو او د غزې خلک نار نهور ګرځي زه دا خبره کوم که څوک لږ ګټي که څوک 2 لکه ګټي که څوک زر ګټي که څوک 100 ګټي څه نه څه حصه د میاشتې په دې بدن کې تاسو غزې ولاله ولګئ چې کم از کم د قیامت په ورځ باندې د هغوی لاس او زما ستا ګریوان نه وي الله رب العالمین دې موږ د عمل توفیق راکړي